نه چې کوم سړی دا وایي که نه چې دې نه بغیر کېږي او که نه کېږي دا به د خپل مولوي صاحب نه تپوس کوه. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کوم وخت نه چې مونځ شروع کړی دی او د مرګه پورې 12 ربیع الاول دغه وخت پورې چې رسول وفات شوی دی 11 کال 12 ربیع الاول او د پیر ورځ وه د دغه وخت پورې چې رسول څومره منځونه کړي دي یو رکعت مور داسې بچی نه دی راوړی چې ثابت کړي چې بغیر رفالدین نه کړي. نو ته پکې څنګه تپوسونه کوي چې دې نه بغیر مونځ کېږي او که نه کېږي؟ زما چیلنج ده او تحدي ده چې څوک دې یو رکعت ثابت کړي، یو رکعت، ډېر نه چې مونځ او مونځونه نه، یو رکعت په صحیح سند سره دې ثابت کړي چې رسول الله وسلم په هغې کې رفالدین نه کړي. نو چې دومره رسول وسلم کړي دي د مانځه د مشروعیت نه واله او د مرګه پورې ته پکې نن نو خاخونه باد ما کړي زمریان ما چړا اغیار درتا وایم دیوبندیان ما چړا اغیار درتا وایم دیوبندیان ما چړا نو خاخونه باد ما کړي زمریان ما چړا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. یو منکر احادیثو چې د ترک د رفع الیدین یعنی د رفع الیدین د نه کولو په لسګونو احادیثو نه منکر دی، په ډېر جرأت یې چیلنج ورکړی دی. الفاظ یې داسې دي چې مور داسې بچی نه دی راوړی چې دا ثابته کړي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو رکعت بغیر د رفع الیدین نه کړی دی. نو زه د منکر احادیث او دشمن احادیث ته وایم چې ما ستا چیلنج قبول کړو. دا د 2013 کال دی، 9 میاشت ده او 22 تاریخ دی. ستا چیلنج ما قبول کړو. ان شاء الله زه به په بېشماره صحیحو احادیثو سره دا خبره ثابتوم چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په لمونځ کې د رکوع رفع الیدین نه و. د ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی الله عنهم د دوی په لمونځ کې د رکوع رفع الیدین نه و، بلکې زه به د 1500 صحابو عمل ثابتوم چې هغوی د رکوع رفع الیدین نه دي کړي. انشاءالله دا به په میدان باندې معلومیږي. خلاصه دا چې زه د منکر احادیث او دشمن احادیث ته وایم چې ما ستا چیلنج قبول کړو. زه به تا ته د قرآن په آیتونو کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په 1400 احادیثو کې وښایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رکوع ته د تللو په وخت کې او د رکوع نه د راوچتېدلو په وخت کې رفع الیدین نه دي کړي، او د 1500 صحابو عمل به درته وښایم چې هغوی په رکوع کې رفع الیدین نه دي کړي. تا یو یاد کړی دی، یو نه، که د 1400 نه مې درته یو حدیث هم کم پیش کړو نو بیا یې مه منه. ګورئ مسلمانانو ورونو، ما خو چیلنج قبول کړو. دا منکر احادیث تیار کوي چې میدان ته راشي او چې زه په احادیثو ارمان وباسم د ترک د رفع الیدین. خو ګورئ زما یقین دی چې مرګ ته به تیار شي خو میدان ته به رانشي. دا د دوی عادت دی چې چیلنج ورکوي په فیسبوک کې او په نیټ کې، او بیا چې قبول شي نو بیا عذرونه کوي چې زه په فلانکي ملک یم یا په فلانکي ملک یم، بیا تښتي. د دې نه مخکې یو بل لامذهبه چیلنج ما ته خصوصا را کړی چې کله ما قبول کړو نو بیا عذر دا وکړو چې زه اوس په سعودي کې یم. نو چیلنج دې ولې ورکولو؟ زه بالعکس وکټوري اهل حدیثو ته چیلنج ورکوم چې کوم راوړی وکټوري شته چې ما ته د رفع الیدین په باب کې خپله مکمله دعوه په یو حدیث ثابته کړي، ولو که ضعیف حدیث وي ورسره منم. که یو حدیث یې موږ ته پیش کړو نو موږ به ورسره رفع الیدین شروع کړو. بل چیلنج، لامذهبه دا جمله وایي چې یو مور راوړی دی دا ثابته کړي چې نبی علیه السلام یو رکعت بغیر د رفع الیدین نه کړي دي. داسې چیلنج دی دی ما ته په خیر القرون کې ثابت کړي او په دې 1400 کلنه دوره د اسلام کې دې ثابت کړي. دا چیلنج بازی دا په هندوستان باندې د انګریزانو د دورې نه شروع شو. کله چې هندوستان ته انګریزان راغله او د انګریزانو په خلاف جهاد شروع شو، داسې چیلنج
د دوی یو مشر محمد حسین بیټالوي شروع کړو، پوسټر یې چاپ کړي او دا د چیلنج الفاظ یې پکې تکرارول چې کچا ماته د رفع الیدین نه کول، ترک د رفع الیدین په یو حدیث صحیحه صریحه غیر متعارضه قطعی الدلالت په داسې حدیث باندې ثابت کو نو زه به 10 روپۍ انعام ورکم. په هغه وخت کې شیخ الهند رحمه الله ورته وفرمیل چې اوس د انګریزانو سره جنگ دی، په دې وخت کې دا چیلنجونه پرېږده، په یو بلاک به د انګریزانو مقابله وکړو، چې کلم انګریزان مات کړه بیا به ما او تا سره په خپل کور کې کینو، دا موضوعات به حل کو. لیکن محمد حسین بیټالوي نه صبرېدو، نو بیا شیخ الهند رحمه الله ادله کامله په نوم یو کتاب ولیکلو او په هغې کې د بیټالوي ته ولیکل چې ته د مناظرې په ترتیبو باندې نه پوهېږي، قانون دی چې دلایل مدعي پیش کوي او منکر د مدعي په دلایلو باندې جرح کوي، نو کتا د خپلو اصولو مطابق او یا د خپلو شرایطو مطابق پر رفع الیدین باندې چې پیغمبر علیه السلام رفع الیدین ته سنت ویلی وي او یې همیشه کړي وي، نو که په دې د یو حدیث صحیحه صریحه قطعی الدلالت داسې حدیث پیش کړو د خپل شرط مطابق، نو زه به تا ته د 10 په ځای 20 روپۍ انعام درکم. نو دې لامذهب خناس د خپل مشر محمد حسین بیټالوي چې انګریزانو نواب کړی د هغه چیلنج یې تکرار کړو، نو زم د خپل مشر شیخ الهند رحمه الله جواب ورته تکراروم چې که تا ما ته رفع الیدین د رفع الیدین په باب کې خپله مکمله دعوه په یو حدیث باندې ثابته کړه. شیخ الهند رحمه الله خو درته ویلو چې د خپل شرط مطابق حدیث پیش کړم، زه درته د هغې نه لږ تنزل کوم، که خپله مکمله دعوه د رفع الیدین دې په ضعیفه حدیث کې ثابته کړه، نو زه به تا ته چې څومره غواړې دومره انعام به درته درکړم.